السلام علیکم ملګرو. مخصوص نشستونو باندې چې کومه فیصله سپریم کورټ ججز کړې وه په هغه فیصله باندې مریم نواز کړي تنقید کړی دی. په لاهور کې پرون یو پریس کانفرنس کړی دی چې په هغه پریس کانفرنس کې مریم نواز د مخصوص نشستونو حوالې سره څه خبرې کړې دي ادر سره په دې ویډیو کې شریکوم. یو طرف لکه تاسو ګورئ کله چې عمران خان ته سزاګانې ملاویږي نو دا مریم نواز د مسلم لیگ نون حکومت ډیر زیات خوشحالي، خو چې کله په یو کیس کې عمران خان ته ریلیف ملو شي نو بیا دغه د مسلم لیگ نون حکومت په ججز باندې هم تنقید کوي، په حکومت باندې هم تنقید کوي، په آرمی باندې هم تنقید کوي، په اسټابلیشمنت باندې هم تنقید کوي. خو چې کله د پی ټی آی سړی راپاسي په چا باندې تنقید وکړي نو بیا غلطه غټه مسله جوړه شي. که چېرې د پی ټی آی سړی راپاسي او په ججز باندې تنقید کوي نو ججز خو آلریډي د پی ټی آی په کیسونو کې د ډیلی ټیکټس استعمالوي، خو چې کله د پی ټی آی د طرفې په ججز باندې تنقید وشي نو بیا خو کیسونه بیخي او روله کیږي نه. راځو چې مریم نواز چې پرون په پریس کانفرنس کې کمی خبرې کړې دي په هغې تفصیلا خبره کوو. چې مخصوص نشستونو حوالې سره مریم نواز پرون لاهور کې پریس کانفرنس کړی دی چې مخصوص نشستونو باندې چې کومه فیصله سپریم کورټ اورولې ده نو دې کې دای چې کم کس وي واپس راولي دغه فیصلې په وجه باندې چې دای کم سړی واپس حکومت ته راولي نو هغه د قوم مجرم دی. دې ځکه د عمران خان طرف ته اشاره کړې ده چې عمران خان ته دای په مخصوص نشستونو کې ریلیف ورکړو، عمران خان دای واپس حکومت ته راولي نو عمران خان د قوم مجرم دی جی. او دا کم خلک چې او هغه وایي کم خلک دي چې د دای ترقي نه د خوښه. مونږ خو ملک په ترقۍ باندې روان کړی دی، مونږ خو پنجاب په ترقۍ باندې روان کړی دی، مونږ خو ټول ملک په ترقۍ باندې روان کړی دی. دا کم ملک دی، دا کم خلک دي چې زمونږ په حکومت باندې تنقید کوي او دای ملک د ترقۍ په لاره باندې روان نه دی خوښ. زموږ حکومت به 15 کاله پوره کوي، که د چاړه ښه وي او که بد وي. مریم نواز ویلي دي چې موږ به 15 کاله مکمل حکومت کوو، زموږ حکومت به 15 کاله مکملوي. که چا وایي د حکومت غورځولو کوشش وکړو نو د هغه خلاف په قانوني کاروایی ضرور مونږ کوو جي. که چې کم سړی حکومت غورځوي د عمران خان حکومت تاسو له یاد شي دې خلکو غورځولی د هغه خلاف عدم اعتماد راوستی، ټولې پارټیانې رایوځای شوې وې، 14 پارټیانې د پاکستان رايوځای شوی وي د عمران خان خلاف. نو دې ځکه دی هم ویلي دي که چېرې څوک زمونږ حکومت غورځوي نو په هغې باندې به مونږ قانوني کاروایی کوو. او د دې چې څومره خبرې هم کړي دي نو په دې کې ډایرکټلی اشاره چې کومه ده د ججز طرف ته ده، د تنقید خوله چې کومه ده د ججز طرف ته اړولې ده. په ججز باندې کړي تنقید کړی دی چې لکه تا ولې په مخصوص نشستونو کیس کې عمران خان ته ریلیف ورکړو او ته ولې وایې چې عمران خان ته د پی ټی آی ته د خپل مخصوص نشستونه مکمل ملو شو جي. نو دې ځکه مریم نواز په ججز باندې کړي تنقید کړی دی، په حکومت باندې کړي تنقید کوي، په اسټابلیشمنت باندې تنقید کوي. چونکې حکومت خو خپل دی خو بیا هم چې کم اسټابلیشمنت دی په هغې باندې تنقید کوي چې دوی ولې عمران خان ته ریلیف ورکوي جي. نو دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ خپل رایې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. جنید خان آفیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.